محترم صدر صاحب بادیان ټریډرز فیډریشن په سټیج ناس ډېر زیات چې په میاست قبول لالا صاحب قابل احترام مهمان خصوصي ایس پی صاحب اے سی صاحب ڈی ایس پی صاحب سرګرد راغلي زموږ ډاکټر صاحب همارو ما دوست ډېر سپېڅلي مشران دلته په سټیج باندې ناست ماته مخامخ د دې علاقې د معاشرې د مدین بیک بون د ملا ډوکي ځکه چې دنیا کې هغه قومونه ترقي کوي کوم چې د هغې ټریډ د هغې ایس ایم ایز د هغې سمال او میډیم انټرپرایز چې واړه او غټ تجارتونه وي چې هغې پرمختګ کوي هغه مخ وړاندې روان وي هغه معاشره هغه ملک ترقي کوي او د هغې ژوندي مثالونه په دنیا کې شته ډېر مشکور یم چې موږ ته دا مقرره کړه تاسو سره مخامخ شو د فیډریشن ډېر مشکور یم چې موږ دعوت راکړو دلته د میډیا زما ډېر محترم ناست دي د ټول نه اول خو تاسو ته پوره ټیم ته زه د کومې مبارکي وایم او د دې امید سره چې دا کوم ابجیکټیو کوم مقاصد تاسو دلته بیان کوو د کوم کمیټمنټ او کومې جذبې سره تاسو راغلي یې او د هغې واضح ثبوت دا دی چې ستاسو جذبه شاملوله نه وی ستاسو کمیټمنټ نه وی نو تاسو به ګټه نه کوله تاسو په جمهوري انداز باندې راغلي ډېر د زه د کومې درته مبارکي وایم خبرې به لنډه وکړو چې مشران تجربې سره شیر کوم تاسو سره شریک کوم دنیا کې مخ په وړاندې چې کوم اکانومیز دي او ملکونه دي چې هغې ترقي کړې ده او خصوصي توګه په ایشیا کې ما ته دا چانس میلاو شوی چې ما هغه وزټ کړي دي هغې کې بنګلادیش ټول نو لوی مثال دی مشران ناست دي دي ته عراق دی او بیا په دویم نمبر باندې انډونیشیا او بیا تایلنډ او دا درې واړه ملکونو ته زه ورغلی یم او هغې کې انډونیشیا کې هغې کې ما مایکرو فاینانس چې هغه پرایویټ بینکینګ سیسټم هغه ما سټډي کوو او په بنګلادیش کې دا کوم واړه واړه انټرپرایز چې دي ایس ایم ایز چې هغه په دنیا کې نن سبا مشهور دي او د بنګلادیش جي ډي پي کومه چې پر کیپټا د هغې کم انکم سالانه فی کس آمدن هغه په ایشیا کې ډېر په ترقۍ او مخ وړاندې روان دی او درشان په تایلنډ کې چې هغې ته په څه وخت کې د ایشیا ټایګر وی هغې کې بنیادي کردار د دې مارکیټ یونین مارکیټ چې دا کوم ټریډ یونین دی نو د هغې دا ابجیکټیو و چې هغې صاف سوتره بزنس پروموټ کړي خو ورسره د هغې اهم مقصد مثال جوړ شي او خلک بزنس ته راوړي او ایس پي صاحب پخوا به دلته داسې متل به کېدو وي چې مونږ میاګانې یو مونږ پښتانه یو مونږ په دې سوات کې به داسې ډېر غالبا چې په ټوله پښتنه معاشره کې نو هغې به وایي چې یاره دا دکانداري او دا وړوکې خاص کړه دکاندارۍ خبره پرې کوله خانزاده خان وایي چې دا خو مړه وایي دا مونږ میاګانې یو پښتانه یو په دې باندې بد ښکارېږو او په دې وجه باندې هغه تصور هغه کانسپټ چې هغه فیل او ناکام کانسپټ و د هغې په وجه باندې مونږ یقینا چې شاته پاتې شوي زه ډېر خوشحاله شوم چې نن نه صرف په مدین کې خو په ټوله سیمه کې او خصوصي توګه په مدین کې چې ټریډ او د ورکوټي تجارت څونه هغه پروموټ کېږي هغې مخ وړاندې روان دي دا ښه فعال دی چې دلته ځکه چې روزګار خو په دې ملک کې دا مسله ده ماشاءالله مونږ په هر کور کې کډ هم دونه لویږي چې مونږ ډېر پیدا کوو 10 15 اته بیا روزګارونه هم کوي وسایل هم کوي نو دا وړوکی بزنس دا واحد یو حل دی د بېروزګارۍ د ختمولو دپاره او د خوشحاله معاشرې د قیام دپاره نو زما ولې ټریډ فیډریشن ته دا خواست دی الطاف صاحب چې تاسو خلک نور هم موټیویټ کړئ چې هغه ورکوټی بزنس هغه شروع کړي په دې کې شرم خبره نشته دویمه خبره دا ده چې هغه معاشره او د هغې مثال ما تاسو ته ووایي چې بنګلادیش چې هغې کې لکه ښځې د ښځو ځان ځان مارکیټونه دي او هغه لګیا دي ځان ځان دوکانونه جوړوي زه تېره هفته کې ارتباط ته تللی وم زما ملګري دي ټریډ فیډریشن والا او هغې خبره کوله چې مونږ د زنانو لپاره مخصوص مارکیټ د خپلو روایاتو کې دننه چې ځکه څنګه زموږ روایات هغه خو مو پرېښلی نه شو
مذهب او روایت پاغه کې دنه هغه چې موږ مخصوص مارکیټ جوړو چې پاغه کې به شاپکی پر دکاندار باندې دی او اغستون کې به دی خرڅون کې به او دا غي خپل نو داسې خبرې دي چې هغه ورکوټي خبرې دي هغه کې آیس بریک په کول غواړي هغه یو مکه ته قدم اغستو غواړي اقدام په کول غواړي او هغه سره هغه ټول معاشره هغه په پرمختګ کوي مقامی کاغه ټریډ فدریشن ای کاغه امپلایز یونین ای کاغه پریس وی کاغه راځي خبره چوي چې هغه په منظم انداز باندې هغه خپل تنظیم یو هغه تنظیم ترانسپیرنٹ وي او د خلکو د هغې په منځ کې د اعتماد فقدان نه وي هغه ډېر مخ په وړاندې دي زما یقین دی چې دوی به په هغه اصولو باندې قایم و دایم روان دي ډي اس پي صاحب ډېر ښه متل وکړو زه به ورته یو بل متل وکړم ډي اس پي صاحب پخوا به داسې چلو چې زموږ پر شاګران مدینه په دې علاقه کې به د خلکو غورونه کېده ایوډین ډیفیشنسي به غور او دا هغه غور داسې خطرناک ارامي شی و چې هغې خو هسې سړی وجو یا به یې نه وجو چې لاس به ورته چا به ونیو نو هغه بیا سړی به خامخا که مړ کېدله نو مرګ ته به نږدې کېدو نو موږ مشران خدای دې جنتونه نصیب کړي هغې چې به جګړه کوله نو اول به یې خبره وکړه وایي چې هر څه به کوو خو د غوره دې ومنل ایس صاحب و ډي اس پي صاحب ایس پي صاحب هر څه به کوو قانون به منو ځکه موږ قانون موږ د دې علاقې ډېر شریف شریان یو موږ هر وخت قانون منل او تاسو سره تعاون به هم کوو که تعاون نه کوو دا پایه ده دا ګاډی دی دا موږ تاسو او موږ ټول د دې ګاډي پایې یو ټایرونه نو دا ګاډی موږ په مخ په وړاندې بوځو خو تاسو ته هم دا ریکویسټ دي چې له غوره به هم نه نڅئ غوره مونږ بیا دا الطاف ډېر روان دی په دې کې دومره ټیلنټ دی دا بل پروګرام کې ما لیدلی وم ډېرې ښایسته خبرې کوي ډېر ښه سوچ لري او فکر لري او دا ټول ټریډ او دا ټول دلته چې تاجر پیشه خلک ناست دي د تجاوزاتو خبره ده په دې باندې زموږ د معاشرې خپل خانزاده خان ناست دی زموږ د معاشرې خپل اصول دي دا پښتنه معاشره چې ده د دې خاورې خپل اصول دي زموږ جرګه ده زموږ مرکه ده یو بل باندې پوښتنه ده یو بل باندې تپوس دی نو چې کم کار هم کوئ په شریکه پکې ونواغوه داسې نه چې ډي اس پي صاحب او ایس صاحب د شپې راشي او لکه څنګه چې د اقبال حسین او کورونه وران کړي او هسپتال دغه شان زموږ دا دوکانونه وران کړي نو بیا په ایمان نه بیا به یو بل ته غوره نه بیا باقاعده سپینه خبره بیا به یو بل ته غوره نه خبره روانه نو کوم دا کوو چې څنګه کېږو تاسو زموږ وروڼه یې زموږ مېلمانې او د دې الله تاسو ته دا ذمهواري درکړې ده او موږ په هغې باندې ویاړ کوو چې تاسو ښه خلک یې شریف خلک یې د دې خاورې سوچ کوئ د دې معاشرې سوچ کوئ فکر کوئ نو د هغې لپاره په شریکه باندې په ناسته په جرګه په مرکه او په افهام و تفهیم اوږه به یو بل ته کوزو او تجاوزات په کار دي یې به ځکه چې تاسو وایئ چې روډونه ښکولی شي دا وطن ښکولی شي و چې اوس بارین ټول روان شي او مدین ټول روان شي نو وطن به چا ته ښکولی که نه خان ساحوال کوي بیا مې ساته ما ته پنجابیان بڑی به مې راښکړي ځکه چې دلته خو زما کاروبار ختم شي زما کور موران شي او ما بیا بڑی راښکړي په ملتان او په ساحوال کې به چودري صاحب میخې لامبو وه ځکه چې دلته خو صحیح یم نو هغه کار به راسره تاسو نه کوئ موږ به نه مجبوره ځکه موږ خو غریبانان عاجزان خلک یو ټوپک موږ نه شو راغستی د عدم تشدد ملګري تشدد موږ نه کوو کوم کولی هم دا دومره نخرې به راسره نه کوي د پښتنو سره خو تاسو ته هم دا ریکویسټ دی چې موږ سره به لکه ډېر ضرورولۍ په انداز باندې به یو بل سره چلېږو تاسو زموږ مشران یې زه یو ځل بیا د ټریډ فدریشن او د هغې غړو ته د زه د خلاصه مبارکي ورکوم او تاسو یوازې نه یې موږ ستاسو په شا باندې ولاړ یو زه سره خپل په ذات باندې دا کمټمنټ کوم چې کوم ځای کې هم ضرورت وي ګیرې هم سپینې شوي دي املاګانې هم ټیټ شوي دي او سلیم جګې دي انشاءالله